څوک جادو معلومول غواړئ چې په ما جادو شته او که نه، او که څوک معلومول غواړي چې په ما باندې د تورې سایې اثر شته او که نه، نو دا عمل دی وکړي، په دې ویډیو د ځان پوهه کړي، نو انشاءالله تعالی په ګارنټۍ سره او په 100% ګارنټۍ سره به انشاءالله دې که خیري په یو هفته کې مکمل د دې نه نجات مومي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما دوستانو، امید ده د الله نه چې ښه به یې روغ جوړ به یې خوشحاله به یې، الله هم خوشحاله ساته او الله پاک هم د هرې پریشانۍ نه په امان ساته. په نننۍ ویډیو کې یو آسان عمل دی چې تاسو باندې شوی جادو یا په تاسو باندې شوی اثر به فوراً ختم شي، فوراً به ختم شي او تاسو ته به معلوم شي. د دې لپاره خلک ډېر لرې لرې ځي او په ډېر علاقو ته او ډېر په مشکله باندې او ډېر په واسطو باندې خلک ګوري چې یاره موږ ته پته ولګي چې په موږ باندې چا څه کړي دي او که نه، او په موږ باندې څه سایه شته او که نه. ځینې کسان بیماران وي او ځینې کسانو باندې شوی جادو شته کېږي او شوی دی. نو د دې دپاره څه داسې ضروري دی او آسان عمل دی. آسان عمل دا دی چې د بیرې و پاڼې به وګوري، و دا د کرکندو بیره ني، دا زمونږ په دې علاقو کې چې د دې به و پاڼې وګوري او دا و پاڼې به دم کې په آیات الکرسي باندې او 4 کل به پې ووایي. قل یا ایها الکافرون دا مکمل صورت تے، بیا قل هو اللہ احد دا صورت تے، بیا قل اعوذ برب الفلق دا صورت تے، او قل اعوذ برب الناس دا با اوئی او پا دی پانو بے پا دی با پانی دم کی چی پا دی پانی دم کی نو دکا پانی برا واخلی او یا پا یو لنگرائی کی یا یو گٹ دا پاسا یا پا یو چٹو کی با دا اوٹا کئی. دا به بالکل داسې وټکئ چې ښي میکس پې کی، چې میکس کی انو د دې نه بعد به هغه پاڼې راواخلي او په صفا اوبو کې به یې واچوي او میکس پې کی او به یې لړي. داسې چې وی لړي نو د دې نه بعد به دی د هغې اوبو نه یو 3-4 ګوټه اوبه وڅکي او بیا به په هغه نورو اوبو باندې ولامبي. نو دا عمل به کم از کم چې یو سړی کوي نو دا به د 3 ورځو نه کم نه کوي، دا به 3 ورځې خامخا کوي. او چې یو سړی زیات نه زیات وایي چې زه کوم نو 2 ورځو پورې دی وکړي. په دې 2 ورځو کې به که په ده باندې د څه جادو اثر وي نو هم به درته معلوم شي، او که څه د سایې اثر وي نو هم به درته معلوم شي. چې د جادو اثر وي نو بدن به سپک شي او درنوالی به ختم شي، او که د سایې اثر وي نو هغه به پرې راښکاره شي. ملګرو ډېر آسان عمل دی. کم ملګري چې پریشان وي او پر رنګ رنګ پیرانو پسې ګرځي، پیران ټیکسته شته، نیکان خلک شته، جادو ورکولو والا شته، خو ډېر زیات خلک جعلي دی. د دې جعلي خلکو نه ځان وساتئ. څوک په راته وایي توره چرګه راړه او څوک په راته وایي توره چیلی راوله، څوک پر توي زعفران ناړه. ملګرو دا ټول دروغ دي، دا هسې خبرې دي. ته به وایي چرګه راړه د دې په وینه باندې تعالی تعویض لیکم، دا ګناه ده او ډېره لویه ګناه ده. وینه نجس شی دی ملګرو، او په دې باندې تعویض لیکل د الله نوم لیکل دا بالکل غلط دي. دقسې وي توره چیلی راوله نو ته چې ته دمګري خوا ته لاړ شي او هغه ته وایي توره چرګه راوله، نو ستا علاقه یا لرې وي یا په کور کلي کې به توره چرګه چرته وي، هېچا سره توره چرګه ني. نو اکې فیر چې د ځانه په دروغه یو پیر جوړ کړی دی، هغه به داسې د لږه فاصله کې د ځانه کسان ودرولي او دقه چرګې به هغه سره. نو هغه چرګه به یې د 500 یا د 1000 روپو او پتا به په 2-3 روپۍ خرڅه کړي. نو د هغه دغه بزنس هم وشو چې یو ارزان شیزو او پتا یې ګران خرڅ که، او علاوه د دې نه تا ته خپل هم نه فاصله نه کړه، هغه چرګه دې راړه او دته دې حواله کړه او ده یا حلاله کړه یا حلاله نه کړه، خو د تا نه هغه چرګه واغستې ده واپس. هغه چرګه هغه ته بیا میلاو شوه او هغه به هم دقه شان دی ستا په شان
یو ساده یو کمکل یو ناپوهه ګوري او دا چرګه به په هغه باندې بیا خرڅوي. نو ملګرو د داسې قسمه د جعلي پیرانو نه هم ځان ساتل پکار دي. ډېر کسان داسې دي چې زعفران به راړي خو تاسو ته پته نشته چې کم زعفران دي. زعفران نو ته به عمر یعنې چې او یاره زعفران به اوریجنل چته میلاویږي، اصلي زعفران به چته نو دی به درله یو نمبر درکړي چې پلانکي ځای ته ټلیفون وکړه نو دا زعفران به دی تاله راړي او دا به بالکل صحیح زعفران او د ده په زعفرانو باندې ستا کار کېږي او په نورو زعفرانو باندې ستا کار نه کېږي. نو دا هم ډېره یو غلطه خبره ده ملګرو. زعفران په هر ځای کې میلاویږي او صحیح زعفراني خو دی د خپل کاروبار دپاره تا ته د هغه ځای وښیي او د هغې بنده سره بیا حصه. نو د دې دپاره هغه داسې کار وکړي چې ته هغه ته ټلیفون وکړي نو که د 2000 زعفراني نو تا ته د هغې 15000 ریټ وایي او که د 2000 زعفراني نو تا ته 10000 ریټ وایي یاره دا اوریجنل دی او دا صحیح دی او دا داسې دی او دا هغسې دی. نو هغه په دې کې هم بزنس کوي، په دې کې هم بزنس کوي ملګرو. دا خبرې د ځان سره یادې ساتئ. دا زما خبرې چې تاسو واورئ نو دا به تاسو سره په زندګۍ کې شوي، یا به ستاسو یو ملګري سره شوي، یا به ستاسو یو رشته دار سره داسې شوي. تاسو ته به په خپله پته ولګي چې یو دا خو یاره دوکه وه او دا مونږ سره یو فراډ او دوکه شوې ده. او که چا سره نه شوې نو شکر الحمدلله چې در سره نه دي شوي. دا خبرې د ځان سره یادې وساتئ. د داسې قسمه پیرانو نه او د جعلي عاملانو نه ځان وساتئ. صحیح شوه ملګرو. انو هغه زعفران به تاله ته خو به ورته مجبوره یې نو خامخا به ته ځان له ګران اخلي چې یاره اوس زما دا کار دې وشي خیر دی، که دا دوره لګېدې نو دا دې هم ولګي خو چې زما دا کار وشي. ملګرو د داسې خلکو مخنیوی پکار دی. دا ډیره غلطه او ناجایزه خبره ده چې په یو غلطه او ناجایزه طریقه باندې تا نه هغه پیسې واخلي. بل ملګرو اول د قرآن نه ما ته ووایې لوی څه څیز دی. د قرآن نه لوی څیز شته نه. هره شفا، د هر مرض بیماری، د هر جادو ختمولو اثر، د هر پریشانۍ ختمیدل، د هر غم ختمیدل دا په دې قرآن کې الله پاک ایښي دي. نو ملګرو تاسو لا پکار دي چې اول په قرآن یقین وکړئ او د یقین نه بعد په عمل وکړئ او د عمل نه بعد هغه په خپله زندګۍ کې د شامل حال کوي ځان سره. قرآن وایئ، قرآن وایئ، قرآن باندې ځان پوهه کوي، په قرآن باندې عمل وکړئ. قرآن وایئ په ځان دم کوي. دا د هر مرض دپاره شفا ده. نو نن تاسو ته پته ولګېده کم کسان چې غواړي چې یاره زما سحر دې ختم شي، ما ته دې معلوم شي، په ما دې سایه راښکاره شي، هغه له پکار دي چې دا عمل وکړي. د بیرې پاڼې دې راواخلي، هغې باندې دې یو پیرې آیات الکرسي ووایي، بیا دې پې 4 سورتونه قل اعوذ برب الفلق، قل هو الله احد، قل اعوذ برب قل یا ایها الکافرون او قل اعوذ برب الناس. دا 4 کل دې پې ووایي او د دې نه بعد دې په هغو پاڼو باندې چوف کړي او د هغې نه بعد دې هغه بیا راواخلي او چټنی یا ودې ټکوي یا د په ګرینډر باندې اوبه کړي ودې ټکوي میده کړي یا دې په ګټه باندې میده کړي کسني یا په ګوتو کې دې داسې میده کړي او هغه دې په اوبو کې واچوي او هغه دې په اوبو کې مکس کړي او بیا دې د هغه اوبو نه یو څو غوټه وکړي او په نورو باندې دې ولامبي چې د دننه او د بهر اثرات ختم شي. دا عمل ډېر آسان دی. کم از کم چې یو سړی کوي نو 3 ورځې دې وکړي او زیات نه زیات دې 7 ورځو پورې وکړي. نو انشاءالله چې د هر قسمه جادونه به الله په امان کړي او د هر قسمه پریشانی به الله پاک ختمه کړي او که څه سایه نو هغه به پرې راښکاره شي او الله به دې هغه هم لرې کړي. ملګرو په نننۍ ویډیو کې هم زموږ ټاپک د دې په باره کې و چې جادو به موږ څنګه معلومو او څنګه به ختمو. امید ده د الله نه چې تاسو به پوه شوي. نننۍ ویډیو هم در دې پورې وه. اجازت غواړو د الله په امان.